یو ملګری فرمایي وی کله یو سړی ته داسې مرض وي چې هغې نه مري او په ده باندې د غسل ضرورت وي نو دی به څه کوي؟ نو تیمم دی وایي کله د اوبه پیدا شوې ګرمې اوبه نو په هغې باندې چې ده ته ضرر نه رسي نو بیا دې پې وجود پاک کړي. یو سپی کله اوبه ګنده کړي نو د دې څه حکم دی؟ په حدیث کې دوه قسمه روایت راځي. یو داسې چې کله سپی په لوښي کې خوله ووهي نو حدیث کې راځي وي اووه پیره به لوښي ووینځي، هغه هر څه به ترې توی کړي او یو پیره به یې په خاورې وینځي. خو دا د ابتدا دور و. په عربو کې خلکو کې دا دستور و، دی به د سپو سره ډېره زیاته مینه کوله. نو په هغه وخت کې د الله رسول د سپو قتل کولو حکم ورکړی چې دا سپي قتل کړي. خو چې کله بیا وروستو د دې د زړه نه د سپو هغه محبت لاړه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښکار دپاره د سپو اجازت ورکړی دی. نو بیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې کم نه زیات احادیث د پیغمبر نقل شوي دي او د دې خپل عمل هم دا او د امام ابو حنیفه امام مالک رحمه الله د هغې قول هم دا دی چې کله کم لوښي کې سپی خوله ووهي نو هغه لوښی 3 پیره ووینځه، هغه لوښی پاک شي. او که چېرته سپي د نه کپړې ونیوي نو کپړې چې کله درنه ونیسي د سپي لعاب ګنده دي نو چې څومره کپړې نیولې دي هغومره ځای پکې ووینځه. مونږ نه اکثر خلک وي تپوس کوي چې ایمان څه شیز دی نو دې ته به مونږ څه وایو. ګوره ایمان اصل کې تصدیق ته ویلی کېږي د هغه خبرو چې کم قطعي طور باندې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه ثابتې شوي وي. او ایمان چې کم دی نو هغه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب او عمل ته ویلی کېږي. د ژبې اقرار ته، د زړه د تصدیق نه، او چې انسان داسې اعمال کوي چې هغه د مؤمن اعمال وي، د مسلمانانو اعمال وي، د ګناه نه ځان ساتي، د سود نه ځان ساتي، د حرامو نه ځان ساتي، بې نمازۍ نه ځان ساتي، زکات ورکوي، روجې نیسي، حج، دا هغه ارکان دي د دې ټول. بیا اجمالا تفسیر چې کله په روایت کې راځي حدیث جبرائیل کې حضرت جبرائیل علیه السلام راځي وی مل ایمان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو تعلیم ورکوي ایمان څه شی دی؟ وی ان تؤمن بالله. پهلنې په دې کې چې کم هغه یو صفت دی به دی چې په الله به د ایمان وروړي، دا د مؤمن صفت دی. و ملائکته، په ټولو فرشتو باندې تفصیلا، او چې کم فرشتي مونږ ته د هغې نومونه معلوم دي هغې باندې ایمان وروړل نومونو سره، لکه میکائیل شو، جبرائیل شو، اسرائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، په دې باندې ایمان وروړل. ورسوله، ټول چې څومره شاته انبیا تیر شوي دي په ټولو زمونږ ایمان دی. وکتبه، چې څومره کتابونه الله تبارک وتعالی نازل کړي دي. والقدر خیره و شره من الله تعالی، او د تقدیر باره کې چې یو کار وشي بس دا الله تبارک وتعالی کړی، دا فیصله الله کړې وه، په دې باندې یقین ساتل د زړه نه قبول دې ته ایمان ویلی کېږي. دا یو مختصر شانتې اتفاقي تعریف دی. په ناسته باندې سنت کول، سنت موکده چې کله ته په ناسته باندې کې د عذر په بنا بیا خو فرض منظم جایز دی، خو د عذر بنا باندې چې نه کې نو بیا سړي ته نیم اجر ملاویږي، نیم ثواب ملاویږي. نو په ولاړه باندې کوه. د سحر مونځ نه پس ته په ناسته باندې اسکار کول او په ناسته سترګې ولګېدې ډډم نه والي. کله چې ډډه نه وي والي همداسې سړی ناستي او د خپل ټول جسم لاندې ځمکې سره لګېدلی وي او که ده جټکه وواله د خوب نو د ده اودس نه ماتېږي، او که بیا دې پرېوتو او یا چېرته ډډه یې وواله او بیا سترګې ورغې نو بیا اودس ماتېږي. کپړو بدلولو په وخت کې ستر ظاهر شي دې سره اودس ماتېږي نه ماتېږي. دې سره د اکثر خلکو کې دا مشهوره ده چې کپړې بدلې ستر عورت د ښکاره شي اودس دې مات شي، نه ماتېږي اودس. مسجد چت بره نشته، ګاډرې پې لګېدلې دي نو په دې کې اکثر مرغۍ راځي او د هغې ګند پروت دی. بلکل د مسجد کې چې کمې دا مرغۍ کینی نو د دې ګند نه بچ کېدو دپاره د مسجد د صفایي خیال به زیات ساتي. نو دوی له دا جال یو ځای نه ویستی شي بل ځای کې میښوی شي، که بل ځای دلته نی او د بچو وخت یې نی نو بیا ترې فعلا لرې که هغې به ځان له بل ځای بندوبست وکړي. نو چې مسجد پې ګنده کېږي، خاص کر خلک مونځ ته ولاړ بر نه پې دې ګندګي راغورځوي نو دا بیا د مسجد په بې ادبۍ کې راځي. الله تعالی د حضرت میکائیل علیه السلام نه څه کار اخیسته؟ الله تبارک وتعالی میکائیل علیه السلام د باران دپاره او کم د رزق تقسیم د دې دپاره مقرر کړی.
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. الله تعالی یو ځای کې دا فرمای، دویم فرمای ان الله لا يفلح اجر المحسنین. دا مرګره دا سوال کوي، یو ځای کې الله تعالی لا یضيع اجر المحسنین، ویو خوی الله تبارک و تعالی چې الله تعالی د محسنانو او د مؤمنانو اجر چې کم دینو هغه نه ضایع کوي. او دویم ځای کې وایي چې کله تاسو صدقې ورکی په احسان او په تکلیف سره هغه مخ ختموي ځان له. نو چې یو سړی نیک اعمال وکړي نو هغه بیا ولې ختمېږي؟ الله خو یو ځای کې وایي چې نه ختمېږي، بل ځای کې وایي چې دا صدقې به دې په دې احسانونو چې چاله صدقه ورکته په احسان کې ختم بشي. کورې چې کله دې نیک اعمالو کو د هغې ساتل ګرانه خبره ده، د هغې حفاظت کول ګرانه خبره ده. په یو روایت کې راځي وي د محشر په ورځ باندې به یو سړی راشي وي ډېر زیات نیک اعمال به کړي، چاته به کنځل کړي، چا نه به مال خوړلی، چاله به اذیت ورکړي، عذاب په دې کې مراغه. نو وی دې سړي ته به وویلی شي د سره به هیڅ اعمال نه وي، خو دله به دې خلکو تکلیف ورکړي، د دې اعمال به راغستلی کېږي د نیکۍ په بدل کې، او دله به ورکړی کېږي، دی به آخره کې خالی شي، هغه اعمال به ترې نه ختم شي تر دې پورې چې بیا به د ده ګناهونه اوچتېږي، په دې باندې به یې ښودلی کېږي. نو دا هغې نه هم دا ثابتېږي چې الله تعالی ستا د اعمال چې کله الله وایي چې ضایع کېږي نو هغه دې وجې نه چې بل له تکلیف مه ورکوه، هسې نه محشر په ورځ در سره نیکي نه وي نو بیا به ستا د هغو ګناهونه په تا باندې انبار کېږي. په مخ باندې اکثر زنانه او په ویښتو باندې بلیچ لګوي، د دې څه حکم دی؟ ګورې زنانه چې بلیچ لګوي که دا داسې وي چې د دې دا جرم د دې چې کوم هغه پلاستیک شانتې ني که هغې په مخ باندې ایسارېږي بیا خو دې نه لګوي، یا په ویښتو کې پلاستیک د دې ایسارېږي، خو که دې ولګوي هغې هغه جرم بالکل ختم شي د مخ نه د ویښتو نه، نو بالکل بیا هغه اجازت شته. خو که دا پلاستیک وغیره ایسارېږي نو بیا د دې مخ نه وینځلی کېږي، پاکېږي نه، نه غسل وځي، نه اودس کېږي، نو بیا دې نه لګوي. زکات چې کله ورکې نو په قیمت خرید به ورکې که قیمت فروخت باندې به ورکې، په دواړو صورتونو کې جایز دي، خو قیمت فروخت قیمت چې دی نو هغه بیا بهتر دی، چې په کم باندې تا نه اخیستلی کېږي نو په هغې باندې زکات ورکه. مونږ په مدینه منوره کې یو عام خلک راځي، په مسجد کې مستقل امام نشته، د هغې د چاګیر نه څوک د سنتو خلاف ورزي کې دي پسې مونځ کول. ګورئ مونږ په هر څه کې ځان دپاره ښه پیشوا کتل غواړو، نو امام ځان له مستقل پکار دی، که نه نو بیا هغه سړی مخکې کول پکار دی چې کم هغه په سنتو باندې زیات پابند دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. امین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر البریة محمد وآله واصحابه اجمعین. الہ العالمین ایمانم نصیب کی. یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځوي. یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو ساتي. یا الله د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي. یا الله د چا څه حاجات دي د استغیب نه پوره کړي. زمونږ یو ملګری دی د هغې ورور اکسیډنټ کړی دی، د خپې اپریشن دی، دعا ورته وکړي الله هغې له روغ صحتونه ورکړي. یا الله د اپریشن نه کامیاب کړي. یا الله ډاکټر چې دا کمې خبرې کړي دي چې خپه به دې کټ کېږي یا داسې، یا الله په دې فیصلو باندې یا الله ته خو پوهېږي، یا الله هغه د دې تکلیف اذیت نه وساتې. یا الله د خپې د تکلیف د روغ وجود مکمل برقرار وساتې. یا الله څومره مشران کشران همزولي وفات شوي، الہ العالمین په قبرونو ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. یا الله قبرونه جنت ته باغچونه ښکلې باغچې وګرځي. زموږ د درس هغه ملګری دانیال وفات شوي، الله ترې وبخښي. یا الله د درس اجرونه هغه ته هم ورنصیب کړي. الہ العالمین څومره بیماران دي په دې حاضره ډله کې، کورونو کې، اسپتالونو کې، اما والده بیماره ده، دعا ورته وکړي یا الله صحت کامله عاجله مستمره ورنصیب کړي. یا الله دا بیماري پرې راغلی دی، الله دی د نیکو د بلندیانو ذریعه وګرځي. الہ العالمین درجات عالیې ذریعه وګرځي. الہ العالمین د بیماري ورته په روغ صحت نعمت باندې بدله کړي. زمونږ یو دوست دی مولانا فصیح الرحمن، د هغه بچی په مدرسه کې راپرېوتی دی، وفات شوی دی. الہ العالمین هغې له صبر جمیل ورنصیب کړي. الہ العالمین د دې بچي نعم البدل وله ورکړي. الہ العالمین د دې په زړونو باندې د رحم پټی ولګي. یا الله موږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت سره د ادب و احترام نصیب کړي. یا الله موږ ټولو نه راضي شي، الله داسې راضي شي چې کله هم ناراضه نه شي. صلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین.